सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क मुसलमानानुना چې په قرض کې گرفتار وي او قرضونه ور باندې زیات وي او علاج نه پیدا کیږي دا قرض په پس باندې خلاصيږي نو د هغه د پاره د قرض خلاصېدو د پاره دا یو عظیم وظیفه ځان سره واخلې ان شاء الله العزیز د دریاب د زګمرو د شګو د ارسمره چې کوم دی په تاسو باندې قرضونه الله تبارک وتعالى په دې خستا نمونو کې په دې دعاګانو کې دونه برکت دي چې دې سره قرض خلاصيږي د هر مانځنه پس با چې کله فرض مز ادا شي سنت ادا شي په خپل ځای باندې ناشته یولس کرتے با په اخلاص باندې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک ارمانز پسبا یولس کرتے دا وظیفہ کے انشاءاللہ العزیز د دې په برکت باندې با قرض خلاصيږي او حلال فراح رزق مال حال برت ملاويږي د حرام نه الله ساتي دې وظیفه پدې کې یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم که د سحر مانځه پسې ویل شي که د ماسپښین که د مازدیګر که د ماښام که د ماسخوتن هر مانځه پسې چې ویل شي یولس کرتې درود پاک یولس سوه کرتې یا حلیم یا حلیم یا حلیم دا به یولس سوه کرتې وی د هغې نه پس په بیا درود پاک وایې یولس کرتې انشاءالله العزیز الله تبارک وتعالی د دې نوم د برکته به قرض دې سره خلاصيږي هر څومره قرض چې وي ستا به پخوا خاطر کې نه وي الله تبارک وتعالی به د غیب نه ستا قرض خلاصوي خدا وظیفې به خامخا کې هر مانځه پسې یولس کرتې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک او دویمه وظیفه که سار مانځه پسې که هر موز پسې ته کولی شي یولس سوه کرت یا حلیم یا حلیم یا حلیم د دې په برکت به انشاءالله العزیز قرضونه خلاصیږي الله تبارک وتعالی تمام مسلمانان دوستان د قرضونو خلاص کا حلال فراح رزق مال حال مولا زم د ټولو نصیب کا اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه